ډیرو معزز او محترم مسلمانانو، تاسو به روغ جوړې په صحت کې به. نن یو انتهایی اسانه د سورت اخلاص وظیفه چې 9 قسم غټې غټې فایدې به الله تعالی تاسو ته درکړي، او دا فایدې داسې فایدې دي چې هر انسان دې پیدو پسې ګرځي، دا فایدې تلاش کوي، دې پیدو پسې خپله زندگی په داو باندې ولګوي، لیکن دا فایدې ورته بیا هم نه حاصلیږي. تاسو ته به صرف او صرف د سورت اخلاص په دې وظیفه باندې الله تعالی دا 9 پیدې غټې غټې درکړي. که څوک دا غواړي دا وظیفه انشاءالله مکمل وګورئ او دا ټول انعامات د الله جل شانه د لاسه ترلاسه کوئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مسلمانانو، شروع کوم په نوم د هغې الله چې ډېر رحیم او کریم ذات دی په خپلو بندګانو باندې، او په نبی مصطفی احمد مجتبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف چې انتهایی شفیق او محبت کوونکی پیغمبر الله تعالی مو تاسو ته راکړی. نن د سورت اخلاص عجیبه فضیلت ته بیانوم، داسې فضیلت چې 9 فضیلتونه دي، یعنی 9 غټې غټې فایدې دي چې دې فضیلتونو پسې تمام انسانیت هغه سرګردانه دی او ګرځي پسې. تاسو ته به دا فضیلت صرف او صرف د سورت اخلاص په دې وظیفه باندې الله تعالی مفت کې درکړي. که غواړئ نیمه ګنټه ټایم پې هم ټوټل نه لګي په دې وظیفه باندې، لیکن فایدې ته تاسو وګورئ، فایدې واورئ، تاسو به حق حیران پاتې شئ. راځئ فایدې ته بیانومه. سورت اخلاص به دا وایې تاسو څو پیرې وایې د هم درته ویمه، خو لومبی دا فایدې واورئ چې دا فایدې 9 پیدې کمې دي. ګورو لومبنۍ فایده ده، الله جل شانه به 300 د غضب دروازې په تاسو باندې بندې کړي. 300 د غضب دروازې، مثلا کمې دروازې دي د غضب؟ دشمنی ده، قرض ده، فتنه ده، رکاوټ ده، تکلیف ده، بیماری ده، یا دغه رنګې د محبت معامله ده. دا هم یو قسم لا د الله تعالی د سیړه په انسان باندې عذابي، یا د رشتې رکاوټ دی، رشته راځي نه خوښیږي، رشته راځي جینۍ نه ده ښکلې، هلک نه دی ښکلی، جینکۍ هم وظایف کوي، هلکان هم وظایف کوي. نو دا ټولې مسلې 300 دروازې به د غضب الله تعالی په تاسو باندې هغه بندې کړي. دویمه فایده دا د مسلمانانو رون چې 300 د رحمت دروازې به الله جل شانه په تاسو کولو کړي. د رحمت دروازې څه دي؟ تاسو له به الله تعالی وسیع رزق درکړي. الله تعالی به ستاسو هغه ځای کې رشته وکړي کوم ځای کې چې ستاسو خوښوي. الله تعالی به تاسو ته د دنیا د ټولو ملکونو دروازې کولی وکړي. که څوک د ویزو دپاره دا وظیفه کوئ، یا هغه 300 دروازې د دشمنۍ دا په تاسو باندې الله تعالی بندي کړي، د رحمت به د باندې کولی وکړي. نو دا دویمه فایده شوه. دریمه فایده دا د مسلمانانو رونو چې 300 دروازې به الله تعالی 300 نه 13 دروازې به الله تعالی په تاسو باندې د غیب او د رزق کولو شي، یعنی بغیر مشقت او بغیر محنت به الله تعالی تاسو ته داسې کاروبار درکړي، داسې مراعات او زراعت په درکړي چې تاسو په هغه کې خوشحاله ژوند کوئ او چاته به هم نه محتاجه کیږي، بلکې تاسو به خلکو له زکاتونه او خیراتونه ورکوئ. دا 3 فایدې شوې. څلورمه فایده دا ده چې الله تعالی به تاته د خپل علم نه علم درکړي. د الله تعالی علم علم دی چې هغې کې پوټې چې دی نو هغه کموالی نه راځي، نو چې د الله تعالی په هر څیز علیم ذات دی، نو تاسو له هم د خپل هغې علم نه داسې علم درکړي چې خلکو به خبره نه کړي او تاسو به د هغې په خبره باندې پوهه شوي وئ، او مخکې وروسته به تاسو ته الله تعالی د هغه علم درکړي. پنځمه فایده دا د مسلمانانو چې د 14 قرآن مجیدونو ثواب به الله تعالی ستاسو په عملنامه کې ولیکي. ګوره موږ یو سپارت تلاوت هم نه کوو، یو رکوع یا قرآن هم چېرته په میاشت کې نه راځو، هغه یي چې روژه راشي نو بیا قرآن مجید راوالو، نو مفته کې به راته الله تعالی د 14 قرآن مجیدونو ثواب درکړي. دا کومه خبره ده؟ 8مه غټه فایده دا د مسلمانانو چې د 500 کالو ګناهونه به الله تعالی ستاسو معاف کړي. ګور انسان نه چې یو ګناه وشي په زړی تور ټاکې ولګي، بله ګناه وشي بله ګناه وشي، نو موږ څونه ګناهګاري هر سړي ته ځان معلوم دی. لہذا کم انسان چې دا سورت اخلاص وظیفه وکړي، الله تعالی به د 500 کالو ګناهونه معاف کړي. 7مه فایده دا ده د ټولو نه غټه چې الله تعالی به تاسو له 20 بنګلې په جنت کې درکړي. دا بنګلې به د خښتو او د خټو نه وي، بلکې دا بنګلې به د یاقوتو، د مرجانو، د زمرودو سازي شوي وي، او دا به ډېرې بهترین او ښکلې بنګلې وي.
ګوره کله چې انسان په دنیا کې ځان له کور سازي کنه نو په هغه باندې په لکونو کروڑونو روپۍ ولګي لیکن بیا هم په هغه کې یاقوت چرته نه وي زمرجان پکې چرته نه وي زمرد پکې نه الله تعالی په دې وړه وظیفه باندې الله تعالی مو تاسو ته شل بنگلې راکړي ښه او په دې وظیفه باندې ټوټل نیمه ګنټه هم نه لګي داسې وظیفه ده نو راځئ دا شل بنگلې ځان له وګټو دنیا لږه زندګي ده د آخرت اوږده زندګي ده نو چې د لږه زندګۍ کې موږ ځان له ښکلی کور خوښو نو چې غټه زندګۍ کې هم زموږ ښکلې غټې بنګلې وي لہذا په هره بنګله کې بس 80,000 دروازې وي ها د چا په کور کې چې د 3-4-5 دروازې هغه څه د زمونږ د کلي ملکي خاني وډیرۍ نو هغه ته موږ ښکته پورته کېږو صحیح شوه که نه نو الله تعالی مو تاسو له 80 بنګلې راکړي په هره بنګله کې به 70,000 دروازې وي 80,000 ها اتمه فایده یې دا د ټولو نه غټه چې کومه ده نو الله تعالی به مو تاسو ته د 2000 رکعاتو نفلو ثواب په عملنامه کې ولیکلی شي موږ فرض مونځ نه کوو او کوم نو په داسې دغه طریقې سره کوو چې الله تعالی د هغه شان موافق نه وي لہذا 2000 رکعاته نفل څوک کولی شي موږ مونځ نه کوو 2 رکعاته نفل نشو کولی بسم الله نشو ویلی سل پیرې کلمه نشو ویلی نو موږ ته به 2000 رکعاته څوک به کوي لہذا 2000 رکعاته نفل ثواب الله تعالی زموږ عملنامه کې لیکي او د ډول نه چې کومه اهمه او بهترینه نهم نمبر فایده ده نو چې کله هم دا انسان مړ شي او دا وظیفه یې کړې وي نو د په جنازه کې به 1,10,000 فرشتې شریکت کوي اوس کو تاسو خیال کړئ کله چې یو معزز او یو محترم مړی وي د هغه په جنازه کې یو 2,000 کسان 3,000 نو موږ وایو لکه ډېره غټه جنازه وه یار نو چې ستا ته دا وظیفه کې او کله مړ شي نو الله تعالی به 1,10,000 فرشتې زموږ په جنازه کې شریکت کوي نو انشاءالله چې د دغې برکته به الله تعالی زموږ مغفرت هم وکړي ځکه چې فرشتې د چا په جنازه کې شریکت وکړي نو دا ظاهره خبره ده چې د انسان نه الله تعالی راضي دی او دا انسان د الله تعالی خوښ دی د مغفرت شو لہذا دا نښه پیدې دا تاسو ته ما په ډیټیل سره وویلې اوس دا وظیفه به څه ټایم کې کوو څو وارې به یې کوو نو دا د ټول نه اهمه مسله ده دا وظیفه چې دا به روزانه تاسو په اوداسه کې کوئ په اوداسه کې به کوئ او روزانه به 200 پیرې وایي قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ان شاء الله چې 200 پیرې دا وظیفه تاسو کړ دا 9 پیرې به تاسو ته الله تعالی دا درکې او کو روزانه یې کوئ نو روزانه به دومره انعامات تاسو ته الله تعالی درکوي موږ په دې نیت کوو چې د الله تعالی په در کې څه کمی نشته الله تعالی به د دې نه سیوا هم ان شاء الله مو تعالی راکوي ځکه الله تعالی خوشحالیږي چې بنده ته غواړي او بنده د الله تعالی ذکر او اسکار کوي الله جل شانه ډېر زیات خوشحالیږي الله جل شانه هم همیشه د پاره خوشحاله او باد تر تازه کامیاب لره الله تعالی ستاسو تمام حاجتونه د خپل غیبانه او خزانونو پوره کړي جزاک الله خیره فی الدارین